حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو یهودی الکو ظلمیو او هغه روزانه راته عادت شوی د حضور علی السلام خدمت وکاو ډیره موده د حضور علی السلام خدمت وکاو او دا غینه بعد یو ځل بیمار شو نه یو ورځ را نغه بل ورځ را نغه بل ورځ اخر کې پیغمبر علی السلام تپوس لاړو نو حضور علی السلام د دقه یهودی نوجوان تپوس لراغلی دی پلار مولار دی د یهودی او پیغمبر علیہ السلام د یهودی نوجوان سره د کټ سر تکې ناستو او د یهودی له پتندی باندې لاس کې خودو پتندی ولا لاس وخی او وتوی اسلام قبول کا پیغمبر علیہ السلام وته غلی شان اوی مسلمان شاه کلمه وایا کافرانو بخبلو بچو سره ډیر ظلم کو کده مور پلار د اجازت نه بغیر به اسلام قبول کو نو دا يهودي نوجوان د خپل پلار تسترګ راوړولې اوړې دی نشي صرف سترګې اړای پلار تسترګ واړولې او ته ګوري په اشاره تپوس کول شي د پلار نه چې بابا پیغمبر علی السلام راته وی چې اسلام قبول کنو سو کم نو پلار وته وی چې د خپل پیغمبر د ابو القاسم اطاعت او پیرویو که چې ډیره توي مسلمان شنو مسلمان شه نو دغه نوجوان حضور علیہ السلام ته کلمه وی دغه نوجوان يهودي او ناګانه مسلمان شو صحابي ته جوړ شو چې صحابي ته جوړ شو لګه شیبه حضور علیہ السلام دغه ځای موجودو لګه شیبه 13 وجه دا نوجوان وفات شو پیغمبر علیہ السلام بیا شکرونه وستل الحمدلله چې خدای پاک زمونږ په وجه باندې یو جهنمی د جهنم نه بری او جنت ته دتلو مستحق کو مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے